راستو سکډه راغلې د ښار نه او د دې کسانو خپل دي لکه د دوی ماما دی هغه سړی د هغه بچو څه کیس کړي ښار کې نو لکه د واړه بیا دلته دوی سره وو پنې یې ورکړې وه څه وخه نو بس بیا به د واړه دلته راتلل دي وړو سره د چي وو نو دا یو ماشومه چې ته راغلې دا ورسره وه او ریمور ورته چیلې پرېښې وې دې ځای کې سره دي بس هغه ماشوم بیا هغه ماشومه وه او ماشوم هم تللی ده دا ماشومه نه ده راغلې کور ته ستاسو دا ماشومه نه ده راغلې نو لکه مونږ ته یو بل به وي که نه مونږ خو پخپله نو بیا هغه ښځه راله ما پسې چې لکه ته به دا نه وې ته به دا نه وې او ته به دا نه وې ته به وایې چې زما لور د دې کندې نه روکه شوې ده او حکومت ته به داسې وې مونږ به نه ښې ګنې زموږ دښمني ده او لکه زما زوی دی بدماش او بیا به راسره داسې لینونه وکړو او به دقه ویل څومره وخت نه لانجه وه دا خو دوی څه تقریبا یو میاشت نیمو شوه چې ته ښار کې به د هلکانو مړي کړي دلته را تښتېدلي دې کسان مغروران دي ای شاباس خو مغروران دا چې دوی سره دي د دوی خپل دي افغانیان دي که نه افغانیان دي نو لکه یو کیس پې و دا لانجه چې ده نو دی یې وکړه دا تا ته څنګه دا لاش ته څه ټایم کې میلاو شو دا لاش خو موږ ته اوس چې دی نو دې ځای کې د کوچیانو په خپلې وي چې تاسو د ډیران کې کوشش وکړئ نو چې زما د ارواره کوشو نو بس دلته خورایي مې د کوشو ګرځېده را ګرځېده بس لږ ځای پکې ښکارېده دې سر کې د هغې یې نیولې ده دا ته وایي چې ته 10 بجې تلې هسپتالونو ته ډاکټرانو څه دغه دوی څه وې دا په کوم انداز 10 بجې نیم تلې مونږ خو چې لکه دا بیا پولیس مولس رالل نو داسې تقریبا ټیمه کې چې بس مونږ ورسره لاړو هسپتال کې چې لاش په داسې انداز کې حواله کوو نو تا ورته څه ونه ویل نو زه به څه لکه هغوی خو دننه مونږ نه پرېښودي بس ویې څه او بس او لکه یو څو منټه وه ډېر وخت وه بینکو که نه خدای شته چې لکه مونږ خو په دغې نه ورسېدلي خو هغوی وله څه خدمت نه